زما وروڼو موږ دا پروګرام په 2 بجې باندې جوړ کړی و خو دا پروګرام چې کوم دی نو د سرزمین خان د کبیر خان د وجې لږ لیټ شو نو تاسو خفه کېږئ ما تاسو ته لږ تکلیف میلاو شو زه تاسو ته په خیرالي وایم بیا راته په خیرالي وایم د دې نه وروستو خبره دا ده چې دا کرملیشنې موږ مقرر کوو موږ له اجازت هم نه راکوي خو ساري سچو صاحب سره دغلته ما خبره وکړه ما ورته په څه طریقه مې د اجازت راواغست دلته کې لپاره کوي چېرې د پارټۍ په بنیاد د ملک په بنیاد پکې سړی خبرې وکړي زمونږ مسله دا ده چې عوام زمونږ ډېر زیات خراب دي تاسو ته پته ده که یو سړي سره د سبزۍ پیسې وي نه د هغه سره د ګیس پیسې دي که یو سړي سره د ګیس پیسې وي نه د هغه سره د بجلۍ پیسې دي موږ ته مسله دا ده چې وروره زمونږ په دې ملک کې دې حالاتو چې کله جمهوریت راځي کله ټوپک راځي نو زمونږ ملک په دې کې ترقي ونه کړه دا 28 نه په دې خو دا نیشن سټ دی دنیا چې کوم دی ډېره غټه ترقي وکړه موږ په ځای باندې پاتې شو لاول بد خو زمونږ سره دا وشو چې وروره د هندوستان سره زمونږ اختلافات راغی چې دا یو ملک و دلته رسم الخط ته ګز ته نه لیکي یا نښې ته نه لیکي لومړۍ خبره دا وه دویمه خبره دا وه چې مسلمانانو حکومت کړی دی هندوان به موږ سره زیاتېږي درېیمه خبره بیا دا وه چې هغې غوا نه مني چې یو سړی هلته غوا لاله کړي زمونږ درېیمه خبره بیا دا وه چې یو سړی غوا لاله کړي هغې سره بیا جنګ کړي په دې باندې موږ جدا شو وروره دا خطه چې ده نو دا د اور په بارودو په ډېر باندې ولاړه ده دلته کې وروره د کشمیر جنګ دی دلته کې وروره د اسلحې مقابله ده د بمونو دوړ دی دلته کې وروره زیاتره پیسه په وسله باندې لګي نو زمونږ غریبانان وروره چې کوم دي وروره که په مزدورو پسې بهر لاړ شي نو دلته یې بچي په ژوندونې باندې یتیمان شي دلته چې واده وکړي نو وروره په شپږمه میاشت باندې ښځه پرېږدي ځي بهر ملک ته په ژوندونې باندې ښځې وروره کونډې شي زمونږ په دې ملک کې به ډېرې غټې مسلې دي او دا نور هم خرابېږي موږ د دې موجوده حکومت هم شکریه ادا کوو د بعضې پالیسو موږ د دې حمایت کوو موږ د عمران خان د بعضې پالیسو لکه تنقید هم کړی دی خو په موجوده حالات کې موږ دا خبره کوو چې خبره په جمهوریت باندې وشي خبره په شورا باندې وشي خبره په دلایلو باندې وشي خبره د بټوسې به د جوړ حق خبرې له لارې نه شي نو دا ملک د عوام به ترقي وکړي وروره زه تاسو ته په دې کې دا خواست کوم چې ټول عمر زموږ د مشرانو مشري کړې ده نو که دا موخه چې تاسو د کوګاتي جاوید اقبال له ورکړه نو موږ به ستاسو ډېر مشکور یو او انشاءالله تعالی چې په دې باندې به زه پوهېږم په دې چې په دې باندې غټ سرچ وکړو یو ډاکټر چې ډاکټري کوي تخته بار ولګوي چېرې د بلې ډاکټرۍ باندې پوهېږم نو هر څومره خلک چې دلته راغلي زما تاسو ته خواست دی چې د دې ټکټ ته مکمل راکړئ زه به ستاسو ډېر مشکور یم ستاسو بیا ډېره مننه ډېره مننه والسلام